باب الاستنجاء بالماء. استنجا استفعال لباب استفعال. استنجا طلب النجو. طلب النجو منے مقعد صفا کول. مقعد صفا کول ہوتا عربے کے استنجا ہوئے. اغیر پارا فارسی کے لفظ دے آب دست، یعنی لاس کے ابوا چی نو پائے باندھے زان پاکئی اغیر تو وہی آب دست. پختنا آب دست وضو تو وہی ہے نا. اودس چار اندام. اودس چار دام منے اودس استنجا چار اندام منے وضو. دا اصطلاح دا پختنو ځان له آب دست اینه جوړ شوی دی اودس، او چار اندام نه جوړ شوی دی چار دام. لوی لوی خلک موږ ته تپوسو کو اودس کې څو فرض دي، نا چل نه ورتي والله چې ته چار اندام څو اندامونه وینځل ته یو مسله او درې وینځل فرض دي. امام بخاری رحمہ اللہ چې دا ترجمه دی چې باب الاستنجاء بالماء، ته دې مطلب څه دی؟ ته دې مطلب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرمائی چې اراد بهذه الترجمه الرد على من کرهه. بعض خلق دا بد غنی مکروه ہے غنی، په دې وجه امام بخاری رحمہ اللہ ته کې باب دی چې په وبو باندې استنجا کیږي. تاسو وای مونږ هم په وبو باندې کوو، خبره دا نه ده. خبره دا ده چې عرب استنجا کوي، اکتفا کوي صرف په وبو باندې. نو که یو سړی په وبو کفایت کوي نو څنګه وای؟ پنجابیان هم دا چل گئی تش اوبو باندې کفایت کی، یعنی استنجا کوي نو اوبو باندې کوي، لوټه استعمال نه کوي. پښتانه د لوټه استعمال کوي وسرستو اوبو استعمال هم کوي. پدې کې یو چیز خلاف سنت نشته. کله داسې هم شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اکتفا کړې ده په لوټو باندې، یعنی لوټه استعمال کړې دي او بیا اوبو نه دي استعمال کړې. تو جائز خو دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عمل کی یا صحابیو کې نه ته حرام نه وایي، جائز دي. خو تجربه دارا چې کله سړی په لوټو باندې ځان اوچ کی نو اثر د پلیته زینه، یعنی بېشک طهارت براغلی خو د پلیته چې کوم اثر دی نو هغه نه ځي بغیر د وینځلو نه. په دې وجه د احنافو کتابونو کې لیکلي دي چې والجمع بینهما احب. د اوبو او د لوټو په میاس کې جمع کول مستحب دي. تو جمع کول دا مطلب نه چې ته لوټه استعمال کړ بیا ما غځای باندې اوبه استعمال کړ. خو سړی لوټه اول استعمال کی او بیا یو ساعت پس اوبو د پاره استنجا خانه ته لاړ شي هغه استعمال کی. د احب باندې لږ سوچ پکار دی. یو سړی صرف پیشاب کړی دی واړه بولی کړی او دا سیوج کې په لوټو باندې او دې اوس چار اندام کوي، وضو کوي، نو ډېر خلک بداوي چې د بسې مونږ نه کېږي. یعنی زمونږ هغه مستحب د بدعت زیات ورسېدل دی. خلک دا فرض ګڼي، حال دا چې په یو اکتفا کافي ده. تر کومې پورې چې مونږ ګن لري کو نو که سړي په لوټو باندې استنجا کړی نو هم موس کولی شي، او که د استنجا په اوبو کړی نو هم موس کولی شي. د دواړو میاس کې جمع څه شی دی؟ مستحب. اوس د مستحب تعریف دا دی چې سړی په هغې باندې التزام نه کوي، خو چې ذهن دایي چې نه اودس نه کېږي بغیر دی نه، مطلب یې فرض ګڼي، نو عملا دا سیز د بدعت زمرې ته ور داخل شوی دی. تاسو دغه شان مه کوئ. په دوام او التزام کې فرق دی. احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. په نیک عملونو کې الله ته محبوب عمل هغه چې په هغې دوام وشي،
اگر چلېږي یو دوام یو التزامي په مستحباتو دوام کوي التزام یې مکوي په دې فرق بل ځان په ول پکاري دوام نه ماته چې ته همیشګيري کوه او دومره چې هغه مستحب غنا او که یو سړی هغه نه کوي نه ګناهګار مګنا هغه نیچم مګنا کمزور هم مګنا نو الله غي بدا دوامي او کته دا وی چې دا څه سړی دی مړه دا چلے دا څه وکړو او دا څه په لوټو باندې وځکو استنجا په لوټو باندې وکړو باندې استعمالي دې مطلب یې تراته لازم غني یو سیز باندې دوام کول جدا سیز دی هغه عملاً مطلوب دی شرعاً مطلوب دی او یو د یو سیز التزام دی هغه دا چې یو سیز مستحب دی او ته پاره داسې الخطې چې دا غي پر خودو ته نه تیار او که سره هغه پریدي نو تا پسې خبرې کوي مثال مې امام غزالی نه هغه تو سعدی شیرازی چې کوم دی امام سعدی شیخ سعدی دا مثال به شیخ هغه وی زما پلار تهجد ولته نو جمعه ته ځان سره ورکړم چې هلته ورغلته کې علما املاستو دو یذالکم نیمه د عجیب خلګه جماعت کې املا ته تهجد نه کوي ای پلار ما دی چې کته دې نه الله خو دغه مسله حل شو کنه تهجد سفر دی فرض کو نه دی کنه دا ډوره تهجد دیو کنه بل ول سپک غنه او ته لازم غنه دا شیخ سعدی حکایات چې کوم دي قتل بګاری په کې تعلیمات وی خلک پای پوي نه یعنی په ځای دې ته غیبت وګي غي پسې خبر وګي هغه ویپلار راځي تعالی ود کېدل خو دا موږ څه فائدہ شو د مستحبونه چې ته په یو مسلمان بيزه دغه دا استحباب څه مطلب شو دوام ځان لسیز دی التزام ځان لسیز دی پښتانه پنجابیان ته دیو د سوې او هغه دې تاسو وایي ډیله والا ورته وایي کنه ډیله سوق دا دواړه دین د دین نه به خبر دی هغه د دین نه به خبر دی هغه یو صحیح کار دی زموږ نام صحیح کار دی دومره دا چې زموږ د فقې د کتابونو کې دا لیکلي چې کله سړی ځان فارغ کړي د پیشاب نه نو د خپل طبیعت مطابق خپل ځان پورا فارغ کړي ناغه دا پر هغه عجیب عجیب مثال نه لګلی چې ټوخه کوي او یو خپل بل د پاسه کوي او دا کیسه می سه جوړ دغه د آیات ساته چې کما فقه د کوفه دا د بصره دا د عراق دا هغه اوریجنل فقه دا او کما فقه چې دا هغه د خوښه دا نه شرمېدل دا دا د ماورا النهر دی علاقو فقه دا زمونږه د حدیث کې ورستو راهي درته رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چې کله هغه پیشاب کول نو ابعد فی المذهب ابډه لره ته ښکارې ده باندې چاته اوسم خلکو کې لګ احساس راغی خو بدا وجل دغه جماعت مخه ته وناستو که خدای زیرا زیار سي کوي اده لاس لګیا دی وس توتی لوبه څه ناجایز غلط طریقه ده د اخلاقونو یو پریو ده طریقه ځان له مزاج جوړ کړي هغه مزاج ډېر پاسان جوړي شکل لري کې یو طرف لګا بس شکل لري کې مزاج جوړ کړه الله چې کله ستا پیشاب ختم شو چې نور پیشاب نه راځي بس چې ته خامخا چې نور برازي ته پروتې بګي اوس دا شکونو کې دې کتابونو وخت غلې مزاج جوړ کا چې بس پیشاب اوس نور نه راځي پس وبو استعمالو یې فائدہ ده حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة ابو معاذ نمسر عطاء قال سمعت انس بن مالك يقول اغوی ما سیدنا انس بن مالک ناوریدلو فرمائے لے قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته اجیو انا وغلام معنا اداوۃ من ماء کله چې وا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا خرج لحاجته کله چې بعد خپل حاجت ته پار باروت
اوس حاجت خو یو کلی مشکل دی کنه بشمیره کسونو ته حاجت وای خو سیاق د جملې د چې تو وګورې نو مراد یو خاص حاجت دی رفع حاجت پښتو کې ورته مونږ دو وایو اردو کې نو دو خو بشمیره سوزو نه خو ایک او دو چې وای خلک دا یو استراج جوړ شي بس نو داسې سیاق کې چې کله حاجت راشي مراد د هغې نه وي پیشاب او پاخانه د دې نوم اخیستل لږ معیوب لګي کلي صاحب نه دی خو معیوب دي دا الفاظ معیوب دي کوم شی چې ستا په معاشره کې معیوب دي نو هغه الفاظ خو لیله مه راوله یو سړی خبرې کېږي ته ورته یې څه غول دی وخوړل په دې وخت کې څوک معیوب نه ګڼي دا لکه ما یو لفظ دی خو دې وخت کې دا معیوب نه ګڼلی کېږي او که تاسې لګیا دغه څیز تذکره کوې دا معیوب ګڼلی کېږي معاشره کې چې یو څیز معیوب ګڼلی کېږي ته خامخا هغه مه کوه او مه وایه چې کله به بار ووته اجیو انا و غلام معنا اداوة من ماین اجیو انا زه به لاړم و غلام معنا یو هلک زموږ سره غلام څه ته وایي ابن سیدہ سیدہ نه ده ابن سیدہ سینی دال ہے دا مشهور لغوی ده دا کتاب ده المحکم ایک هغه لیکلی دی چې غلام هغه چاته وایي من لدن الفطام الى 7 سنین معشوم چې د پایو نه پرېږي تر 2 کالو پورې ته غلام وایي عربي کې غلام زر خرید ته نه وایي غلام منې الک چې دا عمر د 30 پرې کولو نه واخلې تر 2 کالو پورې هغه ته غلام وایي ته زمخشري یو کتاب دی لغت سره متعلق دی اساس البلاغه وایي ایک لیکلی دی چې غلام هغه چاته وایي چې دا هغه لا ګیره نه راختلی دې کې لږ وسعت دی که نه یعنی هو الصغیر الى حد الالتحاء چې لحیه نه راغله موږ ورته شونډه شنه کېدل وایو شونډه لا نه شنه شوی نو کله کله بعض خلقو ته ګیرم راختلی او هغه ته غلام وایي عربی کې خو دا ورته مجازن وایي دلته کې چې دا سیدنا انس بن مالک رحمه الله رضی الله عنه فرمایي چې اذا خرج لحاجتی اجیو انا و غلام معنا صحیح مسلم کې دا حدیث لږ جدا الفاظو کې نقل دی دې کې هم دی باب الاستنجاء بالماء من التبرز لکه دا تر پیسې والا دا زم اختر جن ختم بیا مونږ یې دا میاشته چنده ده چات نه ورغلی بیا ورګه حدیث نمبر 271 ده حدیث بیانی حدثنا شعبة عن عطاء بن ابی میمونہ انه سمع انس بن مالک یقول كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يدخل الخلاء رسول الله صلی الله علیه وسلم يدخل الخلاء دلته کې ده خلا نه مراد هغه نه ده کوم د جمونګه واشروم وایو دلته خلا نه مراد فضا لکه دغه زمانه کې دا کله چې دا کار کېدو نو لا خلوات نو جوړ شي خلا نه مراد کلا او فضا ده کله چې وال تلو فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة حدیث کې اضافه ده الته کې صحیح بخاری کې حدیث الته وایي اجیو انا وغلام معنا وغلام دلته کې وایي احمل انا وغلام نحوي زما د عمر یو غلام یو ولد انس بن مالک دې کې شروع کړ په دې مطلب دا دی چې کشران خدمت کوي دې کې فقهي مسله ده چې کشر د مشر خدمت وکړي دې کې صاحب نه دی بلکې دا هغه لپاره سعادت ده او کم کشر چې د مشر خدمت وکړي نو سړی هغه نه جوړي
کوم سړی چې مخدوم جوړېدل غواړي نو پکار دی چې خدمت وکړي، بالخصوص د خپلو اساتذو او د خپلو پلار او مور. کوم خلک چې دغلته محروم شوي مخدوم جوړ نشي، هغه ټول عمر بیا خادم وي. دلته نه خلقو دا استدلالات کړي دي، د حدیث نه کړي دا استدلال. فاحمل انا وغلام النحوی اداوة من ماء، او دا غلطه څه وایي؟ التوی وغلام معنا اداوة من ماء، چې کله واغوت خپل حاجت لپاره نو زبر عالم او یو بل لکو، هغه زما هم عمر و موږ سره بسو معنا اداوة من ماء. اداوه د سرمنې لوښي ته وایي، د سرمنې چې دی ته اداوه نه وایي، د سرمنې لوښی د اوبو هغې ته به وایي اداوه. من ماین او دلته کې څه وایي؟ اداوه من ما به هم و وعنزتن. دا عنزه دلیل دی خبرې چې دا معامله چې کوم وا دا کومه چې مونږ وایو اذا خرج لحاجته، یا خدا د خپل تو سیاق کې دلیل شته دی چې اذا خرج لحاجته، کله چې باغه د خپل حاجت لپاره بار اوت، دا دلیل دی چې دا معامله چې کومه کېده دا په فضا کې وه چې ته مونږ میدان وایو. ادویم په دې کې دننه وګوره چې انا و غلام معنا، پکور کې چې با رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الخلا ده تو ناغله بو بچا ورکولې پخپلا یا امهات المؤمنین کړه، او چې بار سوګدي ور سره الکان دي، نو مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د بهر خبره دي. دا متن د حدیث کې ته درایتن بحث وی د حدیث، چې سوچ کنه د حدیث متن نه معلومیږي. بل د صحیح مسلم دی روایت کې تا عنزه او لفظ دی عنزه، ورته دی باب هم دی امام بخاری رحم الله باب دی عنزه او عنزه، دا دوه الفاظ دي. عنزه هغه کونټه ته وی چې دا هغه پسر کې شل وي، د وسپنې پھل ورته لګېدلی، پھل د وسپنې هغه ته وی عنزه شل. دا دلیل دی چې کله وسره عنزه دا مطلب چې بار دی، بار ودې ضرورت پیږي، ضرورت دا چې کبل فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته موسکی نه دا وځان تا مخه ته لګی دنه وسطره کار رخلی دارنګي چونکه ده ابعد فی المذهب لرزی وسره دا مرګور نه لړ شي او یواز یو کونټه مونټه وسره نه ممکن ده څه شي دا سي پیښ شي مار لړم وغیرہ چې دا غیا د بچو د پاره شي پګاری. دا یو عجیب لطیفه حدیث کرا دی دوستو صحیح بخاری کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر منځ کو الا عنزتن، الا عنزتن صحرا کې موږ کو کنه نو مخه ته عنزه لګولې و، مخه ته عنزه لګولې و ډیره پاره چې څوک هغه طرف تیریږي را تیریږي نغی ته جواز وي. خدا کله کله سړی د غلطۍ شکار شي. فتح المغیث کې دا صحابي کتاب دی د الفیۃ الحدیث د اصول حدیث شرح راخ د دریم جل کې 73 صفحه کې یو لطیفه لیکل ډېر مزدار چې کله کله سړی تصحیف شکار شي، غلطۍ شکار شي. یو غلطی په متن د حدیث کې چې کله سړی قصدن آمدن کوي یا تحریف وایي، او چې کله د غلطۍ شکار شي یا تصحیف وایي. ګوره د اراده بدلېدو سره شی بدل د سړي اراده دا نه و چې زه د غلطي وکړم، غلطۍ سره غلط شه، بس لوی سړی غلط شه. فقیه ابو منصور وایي چې کنتو بعدن الیمن، زه د یمن عدن کوم. یوم عید د اختر ورځ وه، خلکو مونځ کوم نو فشدت عنزة یعنی شاتن بقرب المحراب، خلق به بیزه را وسته هغه د محراب خوا کې وتړله. دا عنزه او عنزه کې غریبانان دوږي شي، دا یو حرکت سره شي کم دی ته ورسي. یعنی عنزه وا چې صلی الله علیه وسلم الی عنزه،
رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر مسکړو نو مخه ته عنزه واخ نن زورو نو دا غریبان په کې خطا شوی دي او د عنزه نه عنزه جوړ کړل نو عنزه معنی شات بيزا فلما اجتمع الناس چې کله خلک جمع شو نو سألتهم بعد فراغ الخطبة والصلاة ما هذه العنزة عنزة المشدودة في المحراب تاسو محراب کې دا شی تړل بيزا هذا بار قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم العيد الى عنزة دا نبی اسلام عنزه ته منځ کو فقلت يا هؤلاء صحفتم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو تصحیف کې شکار شوی غریبانه دا ګوره خلک لولې خلک کومه زمانه کې خلک تصحیف شکار شوی علم ضروری چیز دی علم چې سړی د صحف نه وي د کتابونو نه اړه غلطي کوي ته استاد نه چوي دا غلطي کوي خلک نه کوي خلک لا اوس خلک ګړبړ کوي دا خلکو طریقه دا چې کله باغی په خبره پوه شو نه یې رجوع کولا او سړی به شکریا ادا کوي چې ډېر مهرباني اوس په دا مسله دا اوس په جته دا خبرو کې انت خبر تا ته وسوي ته ما تنقید کې نه دښمنی جوړ شي دا ډېر ښه حواله ده چې اسلاف چې کوم دي عظیم کله کله تصحیف شکار وي دا 73 صفحه دریم ځل کې وغلام معنا اداوة من ماء یعنی یستنجی به دا یعنی یستنجی به دا الفاظ د چا دي دا هشام دي ابو الولید چې کوم د امام بخاری رحمه الله استاد هشام بن عبد الملک نو دا داغه الفاظ دي چې د دې د پاروړه چې په دې به استنجا کوله یعنی د لوټو ذکر بګی نشتا چې لوټه ځان سره وړي دي خو به ځان سره وړي وا مطلب دا چې کدن یو سره اخلص مخلص په وبو باندې استنجا کوي نو شرعاً په دې کې سموانات نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کړل دي موږ سوګي خو دومره چې یقین به خاص کول پکاري دا مطلب نه دی چې یو سره دی او داغه پیشاب راځي او د استنجا وکړه او د بیا وایي چې نه اوسم یقین دی ورته پیشاب راځي او بیا دا وایي چې ما استنجا کړ غلطه وایي پر مزاج د ځان له جوړ کی یو سړی چې څنګه مزاج ځان له جوړ کی بس هغه مزاج بیا جوړ شي په دې سيزونو کې کوشش دا پکار دی چې انسان سہولت پسند شي اسانتیاګانې پیدا کړي خدای مطلب دا نه چې د یقیني طور به اودسي او د ځان اودس کې غني دا لپاره حفاظتي تدابیر دي پیشاب پسند نرميږي هغه سيزونه نه استعمالي مثلا یو سړی چې ډېر رسکی ستا په خیال څه انجام به همدا غالبي دا کوم چې خلک اودس نه ټینګول مونږ هغه خلکو هغه د شیطان وګونو د کانې کا سار سلور به چرتا د سګو دا الله په فضل مازیګره پورې پاغه باندې موږ کولې شو ودا کیږي د لپاره لکه دا پریکټس پګاری چې انسان د چې هغه نس کی دا کوم چې موږ کو خراب وي کچې کې پته موټر خودی کې چانه ده نام دي نه بل چا ده شی استعمال کې سره یو خدای چې پته اصلي وي دویم دا چې د پيو د قوي مقداري پکې سوچه به بیا چل نه کی دا کوم چې موږ سره کوي دغه سي پکاره دویم دا چې ګرم ډېر خوراکونه نه استعمال پکاره موږ خلک ته شچې اوس کی چې پای کې پت پې نه سره چې اوس کی افغانانو واځي نه خو بس مسله کې سړي سره ګرم خوراک دیم ډېر نه کوي بیا کار سمې په اسانه طریقو ته استعمال خولې و چې کله سړی به ودس شي زر دی ودس کوي ښه طریقه ده چې کله به ودس شي فوري ودس کوو بیا کار سمې باب من حمل معه الماء لطهوره وقال ابو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد دا باب مطلب سره باب مطلب داره چې څنګه سره
اوبه د ځان سره د څښلو دپاره ګرځوي، نو دارنګې د سنت عمل دا هم دی چې اوبه دې ځان سره د اودس دپاره هم ګرځوي. بعض علاقې خو یې داسې لکه د بنو علاقه ده یا د بلوچستان بعض علاقې دي. مونږ بلوچستان کې ګرځېدو نو شاندار جومات په جوړو سړک په غاړه باندې مو چې دننه به ورته لاړو نو د اودسو پکې هېڅ اهتمام نه و، هېڅ ځای څه به ونه پکې. باترومونو کې دا قاذورات به پراته وو، ګندونه وچ وچ، یعنې خلک خو محتاج ضرورت مند دي که نه، ځان به هلته فارغ کړی او تلي به. یا د بنو بعضې علاقې دي هلته کې د اوبو درک نه لګي. نو دا یو فطري مسله ده چې سړي سره دی څنګه دی د خوراک څښاک دپاره اوبه ګرځوي، نو دارنګې د دی د اودس دپاره هم ځان سره اوبه ګرځوي. دی که صاحب شرعن نشته، بلکې دا مطلوب عمل دی. دا فقه کې کله کله بعضې مسایل راځي چې یو سړی دی اوبه ورسره دي، که دی اوبه پای باندې اودس کوي نو بیا د تندې نه مري، نو دی بس چل کوي تیمم پکې که اوبه استعمال، دا مسایل هم جوړېږي. نو دی بس کي ځکه چې د وجود ضروري دی چې ځان د هلاکت نه بچ کي. دا اودس خو جبیره شته دی، تیمم خو د مرګ خو جبیره نشته. کله کله مونږ ته متل وی که نه چې سړي اودس کړي او دی خره وویني نو د اودس مات شي. خلک وایي دا ده څنګه که نه، پخوا به اوبه په خرو باندې راوړی که نه، نو مطلب چې دا خر نو مطلب چې په هغې اوبه چا راوړی که نه، نو ستا اودس ختم شوی دی. اول هغه نه تپوس وکړه چې ته ماله اوبه راکړې که نه راکړې. نو دا زمونږ علاقه داسې ده چې دی کې د الله فضل دی، د اوبو کثرت دی. داسې علاقې چې هلته کې اوبه شته نه ده سره، هلته دا مسایل پکار شي د سړي. د سند بعضې علاقې دي چې هلته کې اوبه بلکل نشته. د ډېرو سندي بعضې علاقو کې ګرځېدو بعضې کتابونو پسې، نو داسې علاقې چې ته اوبه په سترګو باندې وینې. سرګودې ته مونږ لومبي ځل لړو، سړی ناشنا یو ځای کې، سرګودې اوبه ډېرې زیاتې یخې دي، ډېره سخته ګرمي وه. ما چې اوبه په ځان واچولې مې لم چې رالم ټول ګرېدم به څنګه دننه رالم او ټول مالګه وه، دومره هغې کې هغه شی دی چې بس بیا په هغې نه لامل. دا دې علاقو کې د الله خصوصي فضل و کرم دی، خو به یې مونږ له ډېر راکړي. باب من حملا معه الماء لطهوره، اودس دپاره هسې و مسایل به رستو راشي درته چې کله ضرورت پېښ شوی صحابه کرامو ته نو هغې اوبه نشته دی، داسې کسان د هغې احتلام شوی د لامبلو ضرورت دی ورته، هغې ته نبي وسلم طریقه ښودی چې تیمم وکړئ لمونځ کوئ. وقال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النعلین والطهور والوساد. سیدنا انس بن مالک تبع صاحب النعلین او صاحب الطهور او صاحب الوساد. وساد بالغت، عبداللہ بن مسعود تبع. وساد وسادہ بالغت، طهور وبو اور نعلین. اوس ګوره صاحب النعلین خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، دا پاڼې به د چا دی؟ دا به وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، خو دا اسناد مجازي دی، اضافت مجازي دی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه صاحب النعلین په دې وجه وایي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس کو یا مونځ دپاره یې سارېده سپلی به یې وښکلې نه به هغه لاس کې راوست، ځکه صاحب النعلین هغه شو. د دې مطلب هم دا دی بنیادي طور چې که یو کشر د مشر سره اوبه ګرځوي نو ګرځولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سیدنا ابن مسعود بلا چل کو، عبدالله ابن مسعود حرم و آزاد مو. ابن حجر اسقلانی دی حدیث نه دا استدلال هم کوي چې یو حر سړی دی، آزاد سړی دی، نو تا ته د خدمت ویلی شي. ستا کشر دی، ستا زوی دی، ستا شاګرد دی، نو تا ته د خدمت ویلی شي. دا عبدیت نه دی که چې به آقا خپلو غلامانو ته وي، دا د ادب زمره کې راځي. دا نعلین و هغه سره، لیکن دا نعلین هغه په سر نه وایخي. اوس خو یو لویه فتنه شروع ده، دا ملک زمونږ د عجیبه عجیبه خلکو لاس کې دی که بی ایف ایل اډانه ډاکټر وایي که دا دی هغه 2 نمبر ډاکټر څه نوم دی؟ عامر علی لیاقت حسین، جعلي ډاکټر دی.
جعلی هغه چې کوم بڑا چڑھا کر دا بیانې چې نبی وسلم دنا الله فواید دي دا فواید دي دا فواید دي ٹھیک ده د یو مسلمان په حیثیت د حب رسول په بنیاد مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مستعمل سيزونو د برکت تبرک قائل یو لیکن هغه چې هغه دغه د ذات سره لګیدلی تا دغه د پنې شکل جوړ کو ته دې هغه سره تعلق یو سړي دغه د نال شکل جوړ کو ته دې هغه سره تعلق دې خو اسانه طریقه ده بیا کعبه ته تلل دی خدای شکل له جوړوي طواف ته کوي بس جوړي ها ظلم انتها دا څنګه ویخت دی اخر دو سیدنا معاویه رضی الله عنه سره ویختو صحابه کرام سره یقینا ویختو هغه په مروا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویخت کنچی کړو او هغه ویخت هغه سره او هغه وصیت دا کړو چې کله زمړ شنو دا ویخت ما سره زما په کفن کې خخوي صحابه د روزګار نو چې هغه ویخت بل ورغی هغه په هر څه کې مروت کړی دی لیکن د رسول الله په مستعمل سيزونو کې صحابه مروت نه لګوي دا سوچ کول پکار دی خپل به خپل وته دلته کې مولانا عزیرګل رحم الله سره د سيزونو مولانا مدني پترو باندې هغه تر رسیدلو دا بیلی ګرو سره څنګه چې الله دې وبخي مسلمان دراغه لیول ته ناګه ته وی چې حضرت ما دا خو هغه سيزونه هغه ته بدعتي تا ده نه یعنی کوم خلق سره چې واقعي دی دین هغه فیشن نه جوړي هغه داغه د خزینه زیات محبوبي ده خزینه سره وسه محبت دي کم محبت چې د رسول الله مستعمل شي سره ده هغه بل څه سره نه سوال نه راځي چې څنګه جاته وي چې د ما سره دي د ما سره دي ما ټول جال سازي د محض دین کم یو ذریعہ ده خود دا خلک خودم جذباتيان دي دا طیب قادری چې موږ سره وکړو ها ته خوبونه واچا دی کنه که تمره ظالم دی تمره عجیب خوبونه وای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه فرمایل دا څه فرمایل ایو ځای کې چې د امام ونیفه رحمه الله نه کله شاګرد پاتې شیم په خو بل یو لس کاله دا څنګه چل او دا خلک چې کنده تمره جذباتيان دي بس هغه مشر کړه دا هغه چې کنده نه هغه باندې پیسې ورولي دومره کذاب خدای جره محدثین په زمانه کې نو ته یو تقریر لومبه تقریر ما تقریبا 2 غنټه تقریر اما پورا تکلیف تیر کړو ناس ته مړ دې سوې دا د کذابینو دور دی کله یې په هغه زمانه کې محدثین په صفه لګي دا کذاب یو ځل درنه کې یو تقریر کو په کې ویل چې مهلت درکوما نو شروع د انور ولې پکې پرې خو دې شروع خو زیارت پر باندې اګه دا شروع زکه ما پرې خره چې په دې ورځ باندې وا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله یو کار وکاو نه به شروع ورکو دا یو موضوع حدیث ده هدايه اول کې ملي ګل مجموعه کې ما تنقید کړی ده غزوه تبوک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت پر روان شو درو غلې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسبت کړه خبر نه چان پټک کې کاوه دا مګه وجه ته دروغ وای په پیغمبر باندې دا نعلین بو هغه سره اره تاریخ تاسو ته مال او درس کې تاسو ته یادي مولانا شریف علي تانوی رحمه الله دې نقشه جوړ کړو او لیکلی هذا تمثال نعاله صلوا علیه و آله په دې راغو یو ورکوټه کتاب بر المقال میں بسنه بیا داغه د مفتی کفایت الله رحم الله په دې باندې مناظره شوه دا مناظره کفایت المفتی کې لیکل ټول مفتی صاحب ورته لیکو چې دا قوم اسه مشرکان دي او ته ولدا شي جوړه بیا مولانا تنویر رحم الله داغه شکریا ادا کړل دا اوسه منسخه چې په بازار کې نه هغه اوچتي کړی دي او کتاب یې ځای کړل دا ټول تفصیل په کفایت المفتی کې تاسو لسته شي ایو زمګه زمای دیوبندیان دي هم چاپ کوي دیه چاپ کوي باقاعده کتاب اوس چاپ کوي دا چې نسخه وای پاتې شو او دا وی کابری لوی خلګي هغه سره د مینې په بنیاد باندې یو شی جوړ کو چې د نبی سلام دو
پڼې تمثال دغه شکل یې دغه دا د مینې یو انداز دی تر مینې تر اندازه پورې خو ټیک دی لیکن په دې باندې خو یو عالم سړی پوهېږي دا د مینې تر اندازه دی اوس هغې سره څه کوي خلک سجدې ورته کوي مالي دي خلک مخې ته یې کېږي باقاعده سجده ورته لګوي دا غلط طریقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو څیز منسوب شي هغه زمونږ د ایمان حصه ده لیکن شک نشته لیکن د هغې استعمال به پکاري د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه استعمال کړی نو په هغې پڼه کې اوله پڼه کې څه فرق نشته په دې باندې ضعیف العقیده خلق بریلیان روافظ وغیرہ دی په دې لګي دا پنځه چې کوم دا د تاریخ چې وګورم دا قسم سوزونه دارنګه طهور او وساده حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ هو عطاء بن ابي ميمونة اما کې جګمو مغه قال سمعت انسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا اداوه من ماء پدې کې اوسنه ودا فرض نشته مفهوم مغزور ده چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اوت خپل حاجت لپاره تبعته انا وغلام منا معنا زباغه پسې روان شم او یو الک زمونږ نه دا مطلب د صحابه کرامو نه انصارو نه صحابه کرامو نه چې ته مراد واخله عبد الله مسعود په کې داخل شي یعنی په دې روایت کې او په هغې مخکني کې به څه فرق را نشي معنا اداوة من ماء او زمونږ سره به څه اداوه به لوښې به د اوبو حدیث کرا دی د مسند احمد حدیث کې چې دا غلام لفظ استعمال اکثر و بیشتر دا د عبدالله بن مسعود د پاره شوی ده عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د مکه معظمه کې د بالته کې ګړي بيزه سرول یو کافر د هجرت په سفر کې نور او بعض سفرونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر پکار راغله ده یو حدیث کې دا راځي چې ابوبکر صدیق او رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د خپل ګړي بيزونه دی لا پي ورکړل هغه ورته فرمایل انک لغلام معلم انک لغلام معلم دا غلام چې راځي دلته په حدیثو کې نو دې لپاره ابن حجر اسقلانی رحم الله دا حدیث تایید پیش کړی دی چې دې غلام نه مراد عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا مننا لفظ چې وی نو تاسو ته ما وایي چې مراد صحابه دي نه کې انصار یعنی که مهاجرین دي او که انصار دي خو چې من نه وي نو مطلب دا چې هغه صحابي وو زموږ مسند احمد کې دا حدیث راځي جل 1462 کې باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء دا باب د پسې کې پوړلو د عنزه کې عنزه معنی کونټه شل د اوبو سره فی الاستنجاء د استنجا په وخت کې حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونه عطاء بن ابي ميمونه چې مخکرو دوه روایتونو کې تعالی کنیت وره هغه اوریدلو د انس بن مالک نه انس بن مالک به فرمایل کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوه من ماء وعنزه يستنجي بالماء دغه نور څه مسله نشته ما خبره تفصیل ما وختي کړه خلا نه مراد فضا صحرا جوړ دونګا رسول الله صلی الله علیه وسلم با صحرا ته ور داخل شو نو چتول پورته کول بما و غلام او یو بل لک اداوه من ماء د ابو یو لوخه وعنزا موسر بعنزا یستنجی بالماء قلت ابن حجر لگی دا عنزا العنزه بفتح النون عصا
عنزا د نون فتح سره تاسو ته وایي کونټه ته وایي عصا. موږ ته استاد نه ویل العصا للعاصي، العصا للعاصي. دا مجرم د پاره کونټه نو لول چاره پاره د ګناهګار د پاره. عاصي بغیر د عصا نه سمي. یستنجی بالماء استنجا به کوله په وبو باندې. دا ما یو حدیث ده او مستقل اندازونو باندې بار بار وروړي. تابعه النظر وشاذان عن شعبته. دا به د علم خبره. تابعه د شعبه سره متعلق تعلق ده. تابعه النظر دا حدیث کوم چې توای اوس د دې متابعت کړی دی، د شعبه متابعت کړی دی. چا؟ نظر. نظر څوک دی؟ دا نظر بن شمیل دی. حدیث متن کې دا اشکال دی چې نظر نه څه مراد دی؟ نظر بن شمیل. او د شاذان نوم سره شاذان څوک و؟ د شاذان نوم دی اسود بن عامر. اسود بن عامر دیتا ته دا وایي چې دا دواړه هم د شعبه شاګردان دي. دا دواړه هم د شعبه شاګردان دي. محمد بن جعفر چې کوم روایت کړی دی نو د هغې اتباع چا کړې ده؟ نظر او شاذان د شعبه نه. په دې خبره پوه شو. ځایونه کم دي اوس. یو ځای سنن نسائی کې دی. سنن نسائی حدیث نمبر 45 چې دې کوم تایید پیش کړي نو دا څنګه دی؟ اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا النضر قال انبانا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء احمل انا وغلام معي نحوی اداوة من ماء فیستنجی بالماء. دا حدیث دی. دا روایت متابع شو دا غیر روایت. نظر بن شمیل متابع شو دو محمد بن جعفر. اب محمد بن جعفر متابع شو تو دی روایت. کله کله مونږ وایو فلان کې یو داسې راوي دی چې د هغه د حدیث څوک متابع نه وي. خلک وایي څه مطلب دی؟ مطلب دا دی چې دا یو استاد د شعبه، د شعبه ګڼ شاګردان دي، نو د شعبه یو شاګرد دا روایت نه بیانوي، بلکې محمد بن جعفر چې کوم روایت کوي نو دا روایت نظر بن شمیل نم تا خودل چې نظر بن شمیل هم دا روایت کوي. او دا روایت امام بخاری هم نقل کړی دی. دوستو ګورته حدیث نمبر 500 کې. حدیث نمبر 500 اخو ته نظر بن شمیل لست. اوسو ګورا دا بل چې دی کوم وي هم درته معلوم شي هغې متن. باب الصلاة الى العنزة حدیث نمبر 500. حدثنا محمد بن حاتم بن بزیر قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطا. تایید شو دی. شاذان متابع شو تو چا داغه محمد بن جعفر. کله چې یو راوی کمزوري د حافظې لحاظ سره د وثاقت لحاظ سره نو مونږ وایو چې دغه څوک متابع موجود نه دی، لہذا دا روایت ضعیف دی. دا ما تکلیف ما دې قاعده د پاره وکړه ته په قاعده پوه شې. د یو استاد 200 شاګردان دي، په 200 شاګردانو کې یو سړی یو روایت کوي. هغه یو سړی داسې چې داغه څوک شاګرد نشته بل بس یو شاګرد دی یا دوه دي. نو دا حدیث منکر دی، قابل اتباع، قابل عقیده، قابل عمل نه. خبره پوه شوه تاسو؟ ذکر د څوک متابع نه موجود. یو منکر الحدیث راوی دی
ثقه دی دا اوثق خلاف کوي یا کمزور دی د ثقه خلاف کوي خو د روایت څوک متابع موجود دی اتباع څوک کوي او هغه د دنه نسبتا خي د بیا دا روایت قابل قبول جوړ دی او دا متابع او متابع دا غي قاعده ده پاره دا د ټول نه مثال ده چې دا روایت کم تاسو آئے تو دې دا پاره دو محمد بن جعفر اتباع کې د دوه روایت پیش کړي او د نظر بن شمیل او بل د شازان عن شعبہ یہ دا شعبہ درې شاگردان دي او درې والا دا حدیث بیانې په دې وجہ د امام بخاری رحم الله مطلب داره چې کله درې روات شو ته دې حدیث شو درې شو کسلور شو کيو شو درې شو کله یو حدیثي مثلا انما الاعمال بالنیات یو حدیث اسناد بالکل یو ده ادا یو عرب کتابونو لیکو یو عرب کتابونو او ټولو کې یو سند ده دا به یو عرب حدیثي کې یو حدیث یو حدیث سره دی یو ده اسناد کې چې کله مسله جوړ شوې نه استاد یا شاګرد کې تبدیلی رااله نو بیا د فقها محدثینو په نيز باندې دا حدیث یو نه پاتې کیږي بلکې کم کم ځای کې چې پای کې بدلون راغی اسناد کې بدلون راغی هغه امردا اگر چې متن یو ده خو دا حدیث شپږ یا تو یا لس یا دولس وایو دا هم پګاری کې تاسو یو ځای کې هغه ځای داري چې خلک اعتراض کوي په سیدنا عمر په باره کې چې عمر ودا سے ویل دا سے ویل دا سے ویل یو روایت پیش کړل دي او بیا هغه د شپږو کتابونو پیش کړل دي بیا وی دا شپږ روایتونه د دلیل چې عمر دا جل سے کو مال ته لیکل چې دا شپږ کتابونه دي کدا یو خرب کتابونه هم دا لګي کنه دا یو روایت دی او شپږ نه هغه لکه حدیث له تواتر ورکول غواړي دا قاعده یاد ساتئ بس دا حدیثونه درې شو دلته دا بابونه تاو وې کنه ولسم باب شپارسم باب او پنلسم باب درې باب دي په دې باب کې جميع الروات المذکورین فی هذه الابواب الثلاثه بصریون دې ټول روات بصری دي ان اسناد کې دال دي فشوا چې دې درو بابونو څومره راویان دي نو ټول د بصری دي بصریین باب النهی عن الاستنجاء بالیمین دابل باب شو پخی لاس باندې د استنجا نه بزان ساتو پخی لاس باولس نو وجو دا د حدیثو د شروع څخه سره وګوري نه حیران شي خفوم شي یا ورته سادهګي وایا یا بسره دا وایي چې هغه آلات بلک بدلو ناجیبه عجیبه طریقې سره بتا د خې تیر سره د سوچینو څنګه بوځي نو وایي چې په خلاص باندې آله تناسل نسی او په غس لاس باندې وچینو دواړه سره ولګي او کنه غس لاس باندې نسی او په خلاص او د سوچي حیران دي په دې باندې چې دا څه شی دی غالبا د تعلق علاقه سره ده شاید پاغه علاقه کې ودا سي پته چې دا فتح الباری مو ګرځي د خندا ودرې چې دا خلک څنګه وځي تقی عثماني به وځي درته ترمذی کې لیکلي چې دا محدثین ته داسې چولو کومه طریقه خي سره خندا ورشي فقہی کتابونو کې لیکلي سره په لوټو باندې تاسو چې څنګه وځي تاسو ته هولې تلويث د خصوصیتان وکیږي پوه دا بار وخت جون جولای چې کله خصوصیتان مدلاتي پوه ځوړان دي نو دا چل بږي دا چل بږي پته لګیږي څنګه وای دا دا غوي چې کله دغه زمانه مل لوټه د مخه شاته وګرځي نو دا له شانه مخه ته وګرځي مخه نه شاته بدایي راځي انسانان و انساني علومو کې دا سونه وي څنګه دا غیر اراده نه کوي اراده محض دا وجره صفائی وسنګ راځي بیا دا چې لوټه یو دا غټه ویل فرض دې پای باندې
پاخانم پاکول غواړي، پیشام پاکول غواړي، څنګه چل وکړي؟ دا مختلف سوالات موږ ته خدا عجیبه ښکاري. خوشتره سه علاقې چل لوټ اډوي نه تشکانی درو چل گئے. دا چې څوک په معاملې کې ونخلي هغه ته بیا پته لګي. دا د مذاق چیز نه ده، خو دومره چې مونږ لور پورې خندا په دې راځي چې دا څنګه کېږي. اخر زمونږ به علاقه داسې وي چې مونږ د دې تصور نشو کولی. پر دې کې څه مسله نشته ده. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام، دا دستوائی دے، عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، کله چې وکس پتا سو کې وبس کی هغه سا په لوخي کې ناخلي. تنفس فی الاناء ته وایي چې سړی یو کندول یا یو ګلاس خپلې پورې نیول دی او چې کله سا اخلي نو پاغې کې بړبړېږي. دې ته وایي تنفس فی الماء. بعض خلقو طریقه دا چې قرآن ولوستل ته وایي استاد جی به لګ دمو غدا چوپ ہوږي. دا نه رڼا والا خلک بتا دا حدیث پیش کړي چې لا يتنفس فی الاناء. هلکه هغه جدا سي دوه ګډوډه دوه ما ګډوډه. دلته دا وایي چې دې ثبوت نشته دی چې سړی د اوبه دموي. سمه خبره وکړه. دا مو وایي چې دا تنفس فی الماء دی نه وایي. تنفس فی الماء دی وایي چې سړی لوښې د خولې نه لرې کوي نه او پای کې ساه واخلي بړبړ پای کې وکړي واپس پکې اوبه د خولې نه راشي. نبی وسلم دا هغې نه منع کړې ده. دا منع و تنزیحي که تحریمي وایي او تنزیحي منع. شوافع ټول وایي دا تنزیحي منع ده. ولې بعض انسان هغه مزاج د کرکې وي، کرکه ورځي نو هغه بیا استعمالي نه ده. تحریمي نه ده، تحریمي نه ده، تنزیحي کراهت وي. بګي بعضې کسان خو غواړي دا چې د فلانکي جوټه دی زما خولې ته راشي. لکه د ښځې او د خاوند چې کوم تعلق دی پهکې دا خبره ده. دې دپاره خو نشته منع، که نه دې دپاره هم منئ. د ښځې او د خاوند دپاره منعي ودې کې نه. دا نهي تنزیحي ده. فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. او چې کله خلا تراشي نو خپل ذکر دې په یمین باندې نه نیسي. دې منع ده څه تحریمي ورته ده او کنه تنزیحي ورته ده. او دا سوچول نه دي، او دا سوچول نه، او دا سوچول چې کوم دي حرام دي په خلاص باندې. سړی ګریږي بالفرض او دغه ته کې لاس ورسو خې ورسو ځان یې وګرو څنګه لوي نه تنزیحي ده. دلته کې سوال دا دی چې زنانه څه چل کوي. محدثین دا وایي چې چونکې د شریعت مخاطب نارینه اولا وي او زنانه د هغې په اتباع کې وي. چې کله حدیث کې د ذکر تذکره رااله نو مراد زنانه هم ده. مذاکیر لفظ سے راځي په فقه کې یا د حدیث په کتابونو کې چې کله په تاسو کې یو کس وهل کوي نو د مذاکیر نه وایي. مذاکیر له ذکر ته یو کناټو ته وایي. دا زمونږ خلک ذکر یو مفهوم اخیستی دی. یا د پردې څومره زیوتي ټول ته وایي مذاکیر. دا دې علاقه کې بس خلک ذکر نه مراد صرف علیه تناسل اخلي، نور څه ځای نه اخلي. د زنانه هغې ته هم مذاکیر وایي، نارینه هغې ته هم مذاکیر وایي. دا ته یو کلیت حاصل لري. ولا یتمسح بیمینه، تمسح نه څه مراد ده؟ استنجا کول. ولا یتمسح او استنجا یې نه کوي بیمینه په خپل خلاص باندې. استنجا په خلاص باندې نه کوي، ممنوع ده، حرام ده. دې نه فرق واضح کیږي. اوس حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ الشیطان یاکل بشماله و یشرب بشماله. شیطان پگس لاس خوراک کی اور شیطان پگس لاس باندھے اسکاک کی. مفہوم مخالف سره
په خي لاس باندې کاک او خوراک کول لا مطلوب دی. دا مطلب شو او چې کله زه خوراک او سکاک په خي لاس باندې کوم او منع کړې ما د دې خبره نه چې استنجا په خي لاس وکم، نالته کې مفهوم مخالف شي. په ګس لاس کرو د استنجا الته په ګس لاس کوم. بعض خلک خو د قیاس بالکل منکری، لکه ابن حزم د قیاس بالکل نه ونی. حال لای چې سنه سو قیاس خلک کوي او د نصوص دایره کې ته کول شي. هغه داري چې کله زه په خي لاس باندې خوراک کول شم، سکاک په کول شم، او په ګس لاس باندې پیشاب او پاخانه وشم. نو دا الله چې کوم ذکر کو معنا په خي لاس باندې شمیرم که په ګس لاس بشمیرم. قیاس وای صحیح قیاس سره په خي لاس باندې په ګس لاس ممنوعي. بعد خلک دلته ناس نه بدیش ویری زو ډېر نه وګورم دا ته په لا مسله نه معلومه. په ګس لاس پښمیره خي لاس باندې شمیره بس ذمہ داری دی. دا ګس لاس زمونږ لاس دی، دا صاف دی، لکه وسره مونږ کی خود ذمہ داری جدا دی. ستا خیال کله کله یو سره فیصله کوي، فیصله ټیک ده، خو دا په دایره اختیار کې نه راځي. دا دایره اختیار وي، دا ذمہ داری جدا ده او د لاس ذمہ داری جدا ده. نو څنګه چې د یو سیز استعمال کیږي هغه شان دی شریعت چې سوي نه هغه شان ته کار دیږي. دلته کې محدثینو دا ټول خبرې لیکلي څنګه چې تاسو ته ما وایي د استنجا مبارک، لیکن د هغه د پاره ضرورت پدې نشته ده چې شاید یا دې سادهګي وا یا دې د علاقې یو عام رواجو. اصل دا چې دا باندې سوزونه د ماشوموالي نه سره زده کوي. د فقې د کتابونو کې مسله لیکلي چې کله یو ماشوم نابالغ دی او مور هغه قبله طرف ته ونیسي او پیشاب کوي، ماشوم پیشاب کوي نو مور قبله طرف ته ونیسي، دا وسنګ جایز وي که نه جایز وي؟ ها قبله طرف ته پیشاب کول حرام دي. دا کار خو د ګناه شو. نو کار کوي ماشوم او دا غي باعث څوک دی؟ مور. مور ګناګار شو، ګناګار نه شو بده. او د ماشوم په تربيت باندې اثر راځي که نه راځي؟ راځي. به دا ماشوم په دې نه پوهیږي اوس چې زه لوی شم، زه کله کله چې بار وځم دلته موږ یو ګاونډي دی اوس الله دې ښه ساتي او تر ډېر وخته پورې زما به خیال نه 10-12 کاله مخکې پورې هغه قبلې ته پیشاب کول. دا نه چې ګناه سه کوږ ناست صحیح بالکل وناست. بیا ما غواړم تنهایی کې تاسو کې را په دې اړه پوهیږئ نه سره چې دا ګناه ده. اخر څوک پوهه مګنه دا ډېر جهل وخت دی، ډېر جهل. یعنی غټ غټ خلک به دا غټي غټي ګيري دلته کې غټ پټکی والی، لیکن هغه د دین اس شود بود نه معلوم. نو سپلې نه پوهیږم چې د خلقو دا قسم سوزونه کړی دي چې استنجا کولو طریقه چې استنجا وسنګ کوم او څنګه ونی سم او څنګه بدا کوم کنه او چوم بسنګ. والله علم چې دا څه ذهن کې څه شي شکوک راغلي. ونه استنجا او چولو کې په ګس لاس باندې عقلن څه دا څه شي نشته چې مونږ وایو دویم لاس استعمال کړی شي. د دویم لاس د استعمال نه بغیر په یو لاس باندې استنجا کېدی شي، دغه څه عملاً څه شي ناممکن نه دی. باب لا یمسکو ذکره بیمینه اذا بالا. دا مخکې غوندرې ځکه ما ووی آسان حدیث ته مشکل بګی نشته. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی. موږ ته حدیث بیان کړی امام اوزاعی. محمد بن یوسف فریابی دی، فریابی. عن يحيى بن ابي كثير. دلته اسناد باندې اعتراض ده چې يحيى بن ابي كثير چې کوم دی دا مدلس دی او روایت کې عن عبد الله بن ابي قتاده ده. تو جواب دا روایت صحیح ابن خزیمه کې حدثني ده، حدثني
عبدالله ابن ابي قتاده ناکه یرا چې ودو تدلیس ختم شي. موږ چې وایو بار بار قاعده مونږ ویل ده چې د صحیحین او احادیثو کې مدلس راوی راشي یا دا مدلس روایت راشي ناغه پس سما باندې حملی. دا قاعده سے محدثین نه ویلې ای کتلی جان چې کړه ده چونکه دا روایت پای کې حدثنا الفاظ ترې په دې وجہ د امام بخاری رحمه الله عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده دا عن عنبا فسما باندې محمولی یعنی د تدلیس خطر پدې کې نشته. عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. کله یو کس پتا سو کې پیشاب کوي نو اخذ د ذکر دې په خپل خلاص نه کوي، استنجا نه کوي په یمین خلاص باندې، ولا يتنفس في الماء في الاناء او په بو کې تنفس هم نه کوي، یعنی نه خلاص باندې ذکر نسی ولې دا کار دغه نه دی. دارنګ استنجا دې په خپل یمین باندې نه کوي، استنجا په خلاص باندې کوي. او تنفس فی الاناء دې وختي ویل دی چې تنفس فی الاناء هم په بو کې نه کوي، په بو کې رسان نه اخلي. بعضی بیماری هم داسې هغه تشخیص شوی دی چې هغه د سا په ذریعه باندې شاملېږي. نو کوي داسې بیماری نو بیا ښکاره خبره دی چې حکم به تنزیهي نه وي بلکې تحریمي وي. دې سړي ته به کتل غواړي چې سړی د هغې بیماری شکار خو نه دی چې د هغې جرثومې د یو نه بل ته ورلګي او د هغې په وجه باندې سړی بیماري. نو داسې بیماری د هغې تشخیص په اسانه کېږي. داسې بیماری شته دی چې کېږي دغه سره. البته مونږ دا نه وایو چې سؤر المؤمن شفاء، مسلمان جوټه چې کوم دا هغه شفا ده. او حدیث صحیح ثابت کنه دا وګورو سره چې صحیح نه هغه استدلال مکو. سؤر المؤمن شفاء حدیث صحیح نه ده. ته وسه